نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى فإذا رأيتموها فصلوا. نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی چې نور او سپوږمۍ دا د چا د مرګ د وجې نه یا د چا د پیدا کېدو د وجې نه تندر نه نیسي، بلکې دا د الله تعالی د نښو نه دوه نښې دي. کله چې تاسو دا نښې وینئ نو لمونځ کوئ. د نبی علیه السلام صاحبزاده حضرت ابراهیم رضی الله عنه چې کله وفات شو نو په هغه ورځ باندې نور تندر نیولی او د عربو دا عقیده وه چې کله څوک لوی مرتبې والا سړی وفات شي نو په هغه ورځ نور تندر نیسي. نبی علیه السلام ته چې کله د دې خبرې پته ولګېده نو نبی علیه السلام وفرمایل چې نور او سپوږمۍ دا د چا د مرګ د وجې نه یا د چا د پیدا کېدو د وجې نه تندر نه نیسي، بلکې دا خو د الله تعالی د نښو نه دوه نښې دي. کله چې تاسو دا نښې وینئ نو لمونځ کوئ. نبی علیه السلام د عربو د هغې غلطې عقیدې تردید وکړو او نبی علیه السلام موږ ته دا تعلیم راکو چې کله نور یا سپوږمۍ تندر ونیسي نو تاسو په دې صورت کې لمونځ کوئ. او بعض روایتونو کې راغلی دي چې تاسو صدقه ورکوئ، بعض روایتونو کې دا هم راغلی دي چې توبه استغفار کوئ. چې کله نور تندر ونیسي نو دې وخت کې مسنون طریقه دا ده چې 2 رکعاته نفل دا د جمع سره ادا شي او د دغې 2 رکعاتو نفلو طریقه د عام منځونو په شان ده. البته دې دپاره اذان او اقامت نشته، د دې نه مخکې یا وروسته خطبه نشته. دې منځ کې اوږده رکعتونه کول پکار دي او لوی سورتونه دې کې ویل پکار دي. اوږدې رکوګانې او اوږدې سجدې دې منځ کې پکار دي او چې کله منځ وشي نو د هغې نه پس دعا غوښتل پکار دي. تر څو پورې چې نور تندر نیولي تر هغه وخته پورې دعا غوښتل دا مسنون طریقه ده. او دې منځ کې قرات په جهر سره کول هم جایز دي او سرن قرات کول هم جایز دي. نو دې وخت کې چې نبی علیه السلام موږ ته کوم تعلیم را کړی دی چې کله نور تندر ونیسي نو منځ کول پکار دي، دغه شان توبه استغفار کول پکار دي او صدقه کول پکار دي. د جمعرات په ورځ به نور تندر نیسي نو په دغه وخت کې د نبی علیه السلام چې کومه مسنون طریقه ده، مسنون عمل دی، موږ له پکار ده چې موږ په دې باندې عمل وکړو او دغه سنت د نبی علیه السلام چې کوم دی دا ژوندي کو. او چې کله نور تندر ونیسي مونږ منځ کې مشغول شو، توبه استغفار کې مشغول شو او د الله تعالی نه د خپلو ګناهونو